د مفتی محمود زوی مولانا فضل الرحمن پاڅېده او د هغې خبرې خلاف یې وکړ، قانون یې ورته دړې وړې کړ. څه وخت مخکې پنجاب کې یو بل پاس شو چې ښځه که 2 بجې د کوره ووته ځوانه جنې او بیا د شپې ناوخته راغله، پلار او ورور به ترې تپوس نه کوي چې چېرته تللی وي. د علمای دیوبند بچی و، د جمعیت علماء اسلام مشر و، د مفتی محمود زوی و مولانا فضل الرحمن پاڅېده او د هغې خبرې خلاف یې وکړ، قانون یې ورته دړې وړې کړ. دا د دیوبند بچي دي. یو ځای کې که کار نه کوي بل ځای کې به یې کوي، یو ځای کې که کار نه کوي بل ځای کې به توره کوي. ضروري نه ده چې هر ځای کې د یو سړی تا سره ودرېږي، ته چې څه کوي هغه دې وکړي. السلام علیکم ملګرو. د منیر شاکر د خبرې به تاسو اورېدلي. منیر شاکر چې د کله نه منکر حدیث شوی دی او پنجپیریانو د خپل پنجپیریت نه خارج کړی دی، ویستلی دی. ځکه پنجپیریت هم یو پرایمري سکول دی، څوک پکې دننه کېږي څوک ترې وځي. نو منیر شاکر هم ترې بهر کړی دی. او د کله نه چې منیر شاکر خرافات شروع کړي دي، کله د معراج نه انکار کوي واقعانه، او کله د عذاب قبر نه انکار کوي، کله د تراویحو نه انکار کوي، او کله د 3 طلاقو چې کومه متفقه مسله ده د هغې نه انکار کوي. نو په دې وجه باندې د خرافات شروع کړي. نو د هغې د وجې دا کله د مولانا فضل الرحمن صاحب تعریف کوي او صفت یې کوي، کله د عمران خان کوي. د دې دپاره چې د پی ټي آی والا دته پته ده چې په خیبر پښتونخوا پښتون بیلټ کې د پی ټي آی سپورټ هم زیات دی او د مولانا صاحب سپورټ هم زیات دی. نو د خلکو په زړونو کې ځای جوړوي او خپل ملګري زیاتوي. خیال کوئ دوکه نه شئ، دا یوه فتنه ده. مفتی محمد ندیم صاحب وایي چې د قادیانیت نه هم لویه او خطرناکه فتنه د منیر شاکر ده چې د قرآن عظیم الشان نوم اخلي او په صفا الفاظو کې د احادیثو مبارکو نه انکار کوي او د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. الله رب العزت د ټول مسلمانان د دې فتنې نه محفوظ کړي. ملګرو دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو ته دا پیغام مخکې ورسوئ، ځکه اخیره زمانه ده هسې نه چې د دوی په وجه باندې موږ هم د ګمراهۍ کندې ته وغورځېږو. الله رب العزت د علماء حق سره د علماء دیوبند سره زمونږ وابسته وساتي او الله رب العزت دې د هغوی سره زمونږ حشر وکړي. ملګرو ویډیو پیغام خامخا د ملګرو سره شریک کړئ.